أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بصیرت 41 نمبر درسو مخکې درس کې موږ دې پوری خبره کړې و چې الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پزړه کې دا واچول چې ته د خلکو نه ځان لواله اختیار کړ او دی وخت کې تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر هغه 37 سالو په دې دوران کې نبی علیہ السلام بغار حرات ته اوس د دې ځنا موږ دا خبره کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرا کې څومره وخت تیر کړو او دا شان څومره ورځې به تیرولې او دا غین وروسته د وحی ابتدا نو اول رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غار حرا تقریبا د مکی مکرمین 2 میله فاصله کې ده او د شمال طرف ته ده په شمال کې بیا د مشرقي طرف ته ده نو تقریبا چې لکه دا بیت الله شنو دا هغه طرف ناراضي ځکه چې دا غي سره چې د غار حرا په مینځ کې سړی کېنی نو د هغه ځای د بیت الله چې کوم منارې د ښکاری الله دې مونږ ټول بوزي چې بیا د دیدار یو کوم څنګه معلومیږي څنګه ښکاری دا تقریبا 4 غزه اوږد دی او په کم 2 غزه د پلن دی لکه 2 کسانو مقدار کې برابر جوړیږي او په داس شکل جوړ لې چې یو طرف تم غټه بل طرف ته د پاسه په درېم غټه چولې شوی د بتوري د چت په شکل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم با هر وخت دا زیته ته التبی عبادت کاون په کومه طریقه به کاوه ځکه مخکې خو سنه موجود نه و دي کې مختلف اقوال دي بعض علما ذکر کوي د سیرت والا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با هغه عبادت کاوه کوم چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې شو مطلب داغه طرز او طریقې پاتې وي لکه کوم چې اوس دی امت کې مشته تقریبا لس خصلتونه په یو حدیث کې تقریبا ذکر دي چې دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی وخت کې موجود دي نو داغه په طریقه باندې به عبادت کوو بعضی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د موسی علیه السلام په طرز او طریقه باندې عبادت کوو والله علم لیکن بهتر خبره ده چې دوري جاهلیت کې د مانځ خپل طریقې وي ځکه مخکې خو دغه وخت خو لا مونږ نازل شوی نو مونږ خو بیا په وخت سره وروسته نازل شه نو الله رب العالمین چې د پزړه کې په کوم انداز عبادت اچول او په طریقه باندې بده د الله رب العالمین عبادت کوو بل خبره ده چې ځان لوالي کې سوچ او فکرې او الله رب العالمین د مؤمن شانم دا ذکر کړي او يتفکرون فی خلق السماوات والارض چې د الله رب العالمین په نظام کې سوچ او فکر کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله په نظام کې سوچ او فکر کاوه چې نظام څنګه چلیږي چا پیدا کړي څنګه دا چالو دی او دا سوچ او فکر عین عبادت ته د وجنه د کم چا په عبادت کې چې سوچ او فکرې دغه عبادت ډیر زیات افضل دی او دغه سړی ته الله رب العالمین هدایت هم څخه نصیب کوي دا انسان نه دا د هدایت د لارې ولې بنديږي اصل وجه د سوچ او فکر نه کوي د الله رب العالمین په نظام کې سوچ او فکر نه کوي او دا د مؤمن په صفاتم کې د چې تفکرون فی خلق السماوات دی به الله رب العالمین په نظام کې سوچ او فکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم با سوچ او فکر کاوه چې دغه عبادت دی دی کې تقریبا 3 کال تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم با دلته التبی کله به میاش ټیم تیراو کله به 3 ورځې تیرولې کله به ورځ تیر کړه او د مسلم روایت کې راځي جاورت بحراء شهرا ما په غار حرا کې یو میاشت تیر کړی ورو نبی اسلام بالته چې کله به الته میاش تیر کړه یا څورز به تیر کړه اگر چې دا 2 میله فاصله کې د نږدې ده خو لیکن بیا الله رب العالمین د خلکو نه جدا کاوه ځکه چې د په ذهن کې او د په دې زړه کې خپل مینه او محبت سیوا کی اذان لواله
په دور فورفتن کې دا ډیر زیات اهم شی دی، ډیر زیات فایدهناک دی. دی چې به کله لاړې په دې عمل به خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ډیره زیاته خوشحاله وه او هغې به داسې کتل، دا سوچ به و چې مخکې نه ماحول ورته معلوم شوي وو، نو د هغې دا خیال به و چې الله رب العالمین به د ده نه یو کار اخلي. اوس والله علم چې کله به اخیستلی کېږي څه کار به وي، خو د نه به څه کار اخلي. نو د ده په دې عبادت باندې به ډېره زیاته خوشحاله وه چې دی به کله رالی نو دله به هر څه تیار کړه چې دی به دوباره ته نو بیا به هم ښه خوشحالۍ باندې رخصت کړه. اکثر له زنانه موافقت نه کوي د خاوند سره په بعضې کارونو کې، خو دی به څه کول، دی به ورسره موافقت کوو. بله خبره دا وه چې کله دی لاړی هلته نو تقریبا د 40 سال ته د عمر نږدې شه، نو دی په خپل هلته لاړی او د غار حرا خواته یو جومپړۍ جوړه کړه او ځان سره خپل اهل و عیال هم بوتله، خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها هم ورسره لاړه، هلته به اوسېدل. په دې کې دا ځانلوالي کې یو څو فایدې وي. یو فایده پکې دا وه چې د الله سره تعلق سیوا شي. دویمه فایده پکې دا وه چې د خلکو ته وښایي چې دا داسې انسان دی چې د خلکو سره په ذل ناسته پاسته نه ده کړې. درېیمه فایده پکې دا وه چې کله یو سړی د الله رب العالمین سوچ او فکر په زړه کې راولي، دی د الله رب العالمین شي، نو الله د ده په خوله کې او د ده په دعوت کې اثر واچي. زمونږ د خلو کې دعوت او زمونږ په دې بیانونو کې د اثر ولې نه یو خدای مخاطب بس هغه بغیر د سوچ او فکر ناسي. او دویمه خبره ده متکلم کم څوک چې دعوت چلی نو کله بدلته به یو مجلس کې ناسي، هلته به ټوک و ټقال یو ګپ شپ او بس چېرته د چا قصې او چا قصې، بس بیا به ناڅاپه منبر ته وخېږي، بس شروع به وکړي، نو هلته به یو 2-3 لطیفې وکړي. نو دا دعوت نه دی او نه دا طریقه ده. نو الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خوله کې اثر د دې د وجې نه چې دی د خلکو نه جدا و ځان له. نو دا زموږ د تجربې خبره هم ده. کله چې موږ یو کلي ته ناشنا کلي ته لاړ شو او هلته دعوت کوو، هلته بیان کوو، نو د هغې ځان له اثر وي، ځکه خلک هغوی ته دې ناشنا موږ ته ناشنا ښکارو، نو موږ د ډېر په توجه باندې کښېني. اوس خپل کلي کې چې بیان کوو نو بیا خلک دومره په توجه باندې نه ناست، ولې بس زړه خبره ده او ځان له بار بار کېږي، بار هغه یو ملا دی بس یو طرز وي. نو دې د وجې نه کله چې خبره بدله شي نو په خوله باندې هم اثر، په زړه باندې هم اثر کوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله کې الله رب العالمین ډېر اثر اچولی، ځکه خو الله اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیاء الله ګرځولي وو، ځکه هغوی په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبرې اورېدلې وي او د هغه په خوله کې چې کم اثر و رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو هغه تقریبا 1500 کاله بعد دغه خبرې بیانول په خلکو به اثر کوي. سره د دې نه چې خوله بدله، زمانه وقت بدل، خلق بدل، فاصله ډیره زیاته تیره شوي، خو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې هغه آثار دی چې اوس هم بیانې نو هغه به څه کوي، هغه اثر کوي. لکه انشاءالله دې کې به ټیم راشي یو سړی حیران شي بعضې وخت. دویمه خبره د نبوت څه آثار ښکاره کېدل. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر تقریبا 40 کالو ته ورسېده، نو په هغه باندې د نبوت مختلف آثار ښکاره کېږي. او د دې نه مخکې څه آثار د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې نه څو هغه موجود شوي وو، لکه د بحیره الراهب هغه واقعه مونږ ویلې وه، دغه شان ته نور او دغه شان کله چې دی په سفر باندې ته او هغه تجارت لته د باندې ملایکو د پاس سورې کاو، دا ټول حالات تیر شوي وو. خو د هغې نه علاوه چې کله د 40 کالو عمر ته ورسېده نو دې دوران کې چې کوم حالات د نبوت ښکاره کېدل د هغې نښې مونږ ذکر کوو. یو څو یو د ټولو نه اول رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ذکر کوي چې زه یو ځل په مکه کې روان وم او په دې کې یو کاڼي ما ته آواز وکړ السلام علیک یا رسول الله. 40 کالو عمر ته چې ورسېده السلام علیک یا رسول الله، او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایل، د مسلم روایت دی جابر بن سموره انی لاعرف حجرا بمکة کان یسلم علی قبل ان ابعث. زه مکه کې هغه کاڼي اوس هم پېژنم چې د نبوت نه مخکې به هغه په ما باندې سلام اچاو او دا به یې راته ویل السلام علیک یا رسول الله، یا د الله رسوله په تارې سلام وي. نو د دې نه ما ته پته ولګېده چې زه څه یم، الله به ما رسول جوړوي. نو دا یې کاڼو ورسره خبرې شروع کړي. دې نه علاوه کله چې دی به غار حرا ته نو کاڼو بوټو به درته سلامونه کول، او دی وایي چې ما به وکتل بیا به څوک نو آثار به دلته موجودېدل. یو وجه خو دغه وه.
د دین علاوه د سیرت په نور کتابونو کې یو مثلا نو بلم لیکل ده چې نبی رسول الله فرمایي چې زه کله په لار باندې تلم نو आवाज به وش ناڅاپ आवाज به وش د سلام आवाज به وش یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله ما به یو خبر خو قتل سبنو نو ما ته پته ولګید چې دا आवाज یا دی کانو کې دی بوټو دویم کار دا وش د بعضی احادیثو نه دا معلومیږي دی وایي چې زمان ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته پوښتنه یا رسول الله تا ته څنګه معلومه شو چې ته د الله نبی لکه مثال به تور مخکې د نبوت دا خبره رستو کړی دا خو لیکن د دې حالت سره موافق ده تا ته دا څنګه پته ولګی چې ته د الله نبی نو داود نبی رسول الله ورته خپل واقعیا بیانې یو ځل زه د مکی په خړ کې روان وم چې روان شوم دې کې دوه ملائک رااله او د دې سره تل دا خو یو چت پاوا کې ودرید او بل خطر رااله نو یو دی بل توي هو هغه رسول دا یو دی چې الله به پیغمبر جوړي هغه دا یو دی نو بل ټول چې هم دا یو دی نو دی بر ملک دی بل ملک تداو اشاره وکړه چې بس ته وته ده کوم د وزن ګورو څومره دی نو یې په دې چابړی کې کېنولم چې زه دې چابړی کې کېنولم نو ما سره بل یو کس راوست خو لیکن دا د معجزې خبره ده دا وس بل کس صفات نه چې کم یو دا د معجزې خبره ده الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خودل په دې عام کس نه پويږي معجزې خبرې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما سره بل کس وته زه په هغه درون شوم بیر سره تر دومره پوری دو کسان پاغیم درون شوم لس کسان را سره وتلل زه په لسم درون شوم تر دې پوری چې زر کسان را سره وتلل نو هغه زرو کسانو باندې مزداسه درون شوم چې هغه د زرو کسانو چبړې بر وخته وای کانهم یتناثرون علیا د سنن دارمی روایت ده وسنده صحیح روایت ده وای کانهم یتناثرون علیا هغه زر کسان چې دا چبړې دومره اوچت شته بلګنی کومه د بر راخرل کیږي تاسو راشندل کیږي را باندې ځکه چې خیال کړه کله چبړې ډک شي او چت کې هغه جوار وغیرہ شو بل شي د کې دغه شانتر مطلب تابلګنی کومه باندې را غورځيږي نو په دې کې دی بل ته ویل دی یو ملک دی بل ته ویل چې بس نور پرېدا لو وزنته بامته لرجحها کله ټول امت سره وتلې امن دې څه دي پغې باندې دروند دي نو د دې خبرې نه ماته پته ولګید چې په ما کې د دنواله رسدو وجه نه دي د نبوت وجه نه زه تک کې الله سیمه ځکه دلته امته هي الفاظم پکې رااله چې ټول امت سره وتلې دې په دې امت باندې دروند دي د دې حدیث نه علماء څخه مختلفي فائدې راخستي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم د عام انسانانو شان انسان دی او کله دې بل طرف ته سوچو کې ولې دغه جنازه خلکو نه وړي ولې هغه کټ خلکو نه پورته کړي ولې کله کله به هغه په سورلې باندې د پاسه نه ګرځید نو دا څنګه درنواله نو دې ته معنوي درنواله وای چې هغه ته باطینی روحاني درنواله نو دې کې څه حکمت نو دین مختلفي خبر راځتلي چا ویلي دي چې دا د دین مطلب دا دی چې لکه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات دروند دی نو داغه پیروي کول دغه شانت درنه دا بدن ته سپک نه ښکارا کې کته سو وګورئ بعضی خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره مسخري کوي کته ته چې لکه دا پنسي اوچتي کوم دی بس دې کې څه دي نو بس دا سنت رسول الله دی دا بدن ته سپک نه ښکارا کې چې سپک دي ښکارا کړستانه ایمان وزي دې خبره ده نه ایمان زی ولهذا دې ته به سوچ کولای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دغه تابعداري دغه توحید دا بزان تسبق نه غني دا به درانه غني ځکه رسول دروند دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات سره دروند دی نو دې د وجنه دا خبره به ځان ته درنه غني یو خبره ده بل خبره دغه نه علاوه یو مسله په کې دا معلومه شو چې تا ته کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت عمل پیش شي نو تبا هغه ته په درون نظر ګوري دا بنوي ګوره یو انکار دی یو حدیث نه دی او یو عمل نه کول دی د عمل نه کول د وجه نه کفر ته نوځي خو لیکن کله د انکار کو هغه ته سپکو قتل په خبرتانه ایمان زی ته کفر ته وځي په خبره باندې اگر که خبره صدا مثال به تور اوس که عمل نشي کولای الله به توفیق درکې عمل بل ټیمو کې خو سپک به ځان ته نخکاره کې او څه انکار ونه کوي چې کله تا ته روایت صحیح مسله معلومه شي د دین علاوه نوري واقعیت حالات ډیر لکه په خپل ځای باندې برازي
خو دلته دویمه خبره بله مونږ کوو د وحي ابتدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ابتدا د وحي څرنګه وشو. کله چې نبی علیه السلام د 40 کالو ته ورسېده نو په هغه باندې د دې سره یو حالت شروع شو. هغه دا چې الله رب العالمین دته مسلسل نیک او خسته خوبونه به ورلیدل او د به خسته خوبونه لیدل. وی فکانا لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. نبی علیہ السلام به یو خوب نو لیدل مگر هغه به بالکل داسې بیا رښتینی شه لکه څرنګه چې سبا راختل سي رښتینی به دغه شانته به سبا رښتینی شه. او د دې وجه نه حدیث کې مرضی چې نبی علیہ السلام فرمای وإن لم يبق من النبوة إلا المبشرات. د نبوت نور هیڅ نه دی پاتې مگر صرف څه پاتې دي؟ مبشرات پاتې دي. او مبشرات څه شي دي؟ الرؤيا الصالحه، هغه صحیح خوبونه دي صالحه یراها المسلم او ترى له، یا به مسلمان په خپل نه یا د مسلمان د پاره به بل نه لکه ستا بارکه پرون خوب لیدل ته می خوب کې لیدل داسي. د بخاری روایت ده، صحیح روایت ده. لہذا چې کله دی خوب ولید نو دغه شرط هم داده چې ته خوب یو نیک سړی ته یو محبوب سړی ته څکا هغه ته بیان که هر چاته به خوب بیانې نه ځکه هغه به تاسو سره څو کې حسد وکي. بل خبره ده په خوب باندې انسان د زړه ته اطمینان حاصلېږي او کله کله یو انسان خوب ویني او چې کله د رایخ شم دته د خوب تعبیر په خبره د ذهن تراشي بس همداس ترتیب دی. حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمای چې اخر نی وخت راشي نو الله رب العالمین به هر څه ختم کی، صرف مسلمان چې مسلمان پاتې کیږي نو د خوبونو پاتې کیږي. دا مطلب نه لګنی چې مثال په تور ده په خوب باندې بچي په خوب د عقیده دغه لپاره چلیږي، نه خوب په عقایدو کې نه چلیږي او نه په دې باندې څوک لار مومي. خو مطلب دا چې الله رب العالمین برده راهنمایي کوي. لکه دی به یو مثال په تور د چا ملګرتیا به کوي الله برته خوب کوي چې بدی کې تاسو نقصان دی دی به غپري دي کله به یو نو دې د وجه مؤمن ته الله رب العالمین صرف د قیوت خبرې خدا. او نبی رسول الله فرمایله بخاری روایت دی الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوه. دا صحیح خوب شپږ څلوي ختمه سره رسشي نبوت. دغه وجه دا ده چې تقریبا څه د پاسه 22 کاله یا بلکې 23 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شوی، مطلب 23 کاله د نبی پاتې شوی. چې کله د نبوت ملاو شو نو عمر رسول څومره 23 سال. نو دا 23 سال چې د شپږ میاشتې کې دا تقریبا 46 حساب کې څه راځي ځکه شپږ میاشتې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 23 سال کې اولنې شپږ میاشتې مسلسل څه لیدلي خوبونه لیدلي صرف په دې کې وحی نه راغلی. نو دې د وجه نه نبی رسول الله فرمایي چې دا شپږ څلوي ختمه سره څه شي دا نو دا مسلمان پاتې شوی. نبی رسول الله به څه کول وحی هغه تبع خوبونه راتلل. نبی رسول الله ډیر زیات خوبونه لیدل لہذا هغه کې ورته الله رب العالمین قسم حالات لیدل. نبی رسول الله فرمایي چې په دې صورت کې چې کله ما به خوبونه ډیر زیات لیدل نو ما نورم شپږ میاشتې نورم ډېری مزیدار او ښایسته خوبونه ولیدل او زه به څوم په دې کې ما په غار حرا کې ډیر زیات پابندي شروع کړه. نو کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 40 کاله شپږ میاشتې او 12 ورځې د قمري حساب مطابق او د شمسي حساب مطابق 39 سال او 3 میاشتې او 20 ورځې د نبی رسول الله عمر شو. په دې اعتبار سره الله رب العالمین د تسرا ولېګه د ربيع الاول شروع شوی دغه نه چې حساب رواخلی د ربيع الاول نه نو د رمضان تقریبا یا 24 رمضان راځي یا 21 رمضان راځي ان شاء الله به د مخ کې دغه کیو چې باغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین جبرئیل راولېګه. د دې ځنا د وحی ابتدا وشو بس په دا ترتیب باندې د وحی ابتدا وشو. ان شاء الله آینده خبرې وکړو بل درس کې وکړو.